السلام علیکم. زه غفران الله یم. یو افسوسناک خبر نه تاسو خبرو چې په چکدره کې په یو دکان کې اور لګېدلی او د هغه اور نه پوره مارکیټ اور اخیستی دی او پوره مارکیټ سوځېدلی دی. په دغه کې یقینا د دنیا او روپو زیان هم د دغې دکاندارانو شوی دی. د دې سره سره دکانونه هم ډېر زیاته سوځېدلي دي. دغه اور د څه وجې نه لګېدلی و دا زیات تر خلک دغه وایي چې دا په یو دکان کې چونکې د سلنډر دکان او په هغې کې د ګیس لیکیج د وجې نه چې دی نو دغه اور ولګېدو چې د هغې نه وروسته هم بیا زیاتې سلنډرې په موقع باندې وډزېدې او دغه سلنډرو بلاست کېدو سره دغه پوره مارکیټ چې دی دا اور واخیستو. په دغې هکله باندې به پوره تفصیل هم معلومو چونکې ریسکیو 1122 چې کوم مقامي د چکدرې دي هغوی په دغې باندې پوره کنټرول چې دی هغه موندلی دی په دغه اور باندې. اوس نو د ریسکیو والا نه به پوره معلومات اخلو. دا وخت زموږ سره په لاین باندې دی د لویر دیر د ریسکیو ترجمان عبدالرحمن صاحب تفصیل راکوي دغه اور د څه د وجې نه لګېدلی او تر اوسه پورې تاسو په اور باندې څنګه قابو موندلو په دې باندې پوره تفصیل راکوي. رحمان رحیم ټول ناول د ستاسو شکریا ادا کوم. جی بالکل نن په چکدره کې چې کوم شال مارکیټ دی په هغه کې اور لګېدلی و. هغې نه بعد مقامي خلکو ریسکیو 1122 ته اطلاع وکړه. د دې ملګري نه زموږ 3 فایر ویکل یو واټر باوزر او 2 امبولانس فوري موږ د هغه ځای نه راولېږل خو چېرې دا ځای لري نو د هغې سره موږ د ملکنډ کنټرول ته هم رابطه وکړه چې تاسو خپل ټیم موو کړئ. هغوی موږ ته فوري ریسپانس راکړو او 2 خپل فایر ویکل یې راولېږل چې هغه 10 منټ کې راورسېدل او د هغې نه بعد زموږ د دیر لور ټیم هم ورسېدل او تقریبا 2 ګنټې مسلسل فایر فایټینګ وکړو او اور یې مړ کړو. د اپریشن نګراني ډسټرکټ ایمرجنسي افسر ابراهیم علي پخپله کول او په موقع باندې موجود و. صحیح. دا راته مو ووایئ چې په دغې په حادثه کې څه جاني نقصان شوی دی یا نه دی شوی او بیا چونکې مونږ ولیدله چې زیات فلاحي ادارو هم په دې کار خیر کې برخه واخیستله نو ستاسو سره کومو ادارو چې دی هغه په دغه کې مدد کړی دی په دغې اور مړ کولو کې؟ په دې حادثه کې څه جاني نقصان نه دی شوی او اور اپریشن کې زموږ سره ریسکیو 1122 ملکنډ ټیم د سیول ډیفنس رضاکارو الخدمت رضاکارو او علاقې خلکو هم شرکت کړی. صحیح. عبدالرحمن صاحب دا راته مو ووایئ چې دغه اور لګېدلی د څه وجې نه و دغه زیات تر ویلی کېږي چې د سلنډر بلاست شوي ول او د هغې وجې نه دغه اور چې دی د دې آغاز وشو نو څه پته لګېدلې ده چې د دې وجه څه وه؟ بالکل په دې کې د سلنډر چې کوم دي 3 دکانونو هغې کې به ټایم پر ټایم بلاست کېدل دغه یو خطره هم وه خو وجه موږ ته معلوم نه ده چې څه وجې اور لګېدلی و. صحیح ده. ډېره مننه د تفصیل راکولو.